أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرة آيات نمبر 169 بوایو انشاءالله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. انما بیشک یا یقینا یأمرکم حکم درکوي تاسو ته بالسوء د برای والفحشاء او د بے حیاي وان او دا چې تقولو وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون کم چې تاسو نه پوهیږئ کم چې تاسو نه پیژنئ کم چې تاسو نه پوهیږئ. اوس په دې آیت کې الله رب العالمین د شیطان درې غټې خبرې هایلایټ کړې دي کنه، او د شیطان خبره کیږي کنه. مخکې آیات کې موږ ویلو چې لکه د شیطان په نقش قدم باندې مزه بهشکه تاسو کول او دشمن دی. اوس دلته کې الله رب العالمین د شیطان غټې درې خبرې دغه کوي بیانوي. نمبر 1 هغه چې هغه تاسو له د برای حکم درکوي کنه، مطلب برای طرف ته دنیا کې چې څومره هم لکه د برای کارونه دي هغه طرف ته تاسو ته مطلب تاسو ته مایل کوي کنه، رابلی ورته تاسو. دویم هغه لکه والفحشاء او فحش کارون طرف ته، بے حیا طرف ته تاسو رابلی، بے حیا طرف ته تاسو راغواړي کنه، دا غي حکم تاسو ته درکوي، دعوت درکوي تاسو ته. نو ګور وستلته کې دغه چې دی برای چې شوله کنه او بے حیا چې شوه، دا دواړه لکه د ګناه کارونه شو کنه، خو الله رب العالمین جدا جدا ولی بیان کړی دي، جدا جدا څنګه بیان کړی دي چې په مطلب په برایانو کې د ټولو نه غټه لکه په د برایانو په لیست کې د ټولو نه په ټاپ باندې چې کومه برایي ده کنه هغه بے حیايي ده. لکه څنګه چې مونږ په سوره فاتحه کې مونږ وایو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مونږ ستا خاص ته عبادت کو، خاص ته مدد غواړو، مطلب یو دعا ده کنه. خو الله رب العالمین جدا جدا ولې بیان کړی دي؟ هغه په دې وجه باندې بیان کړی دي چې مطلب عبادت خدای الله رب العالمین لکه ټول خلق د الله عبادت کوي، الله خو هر یو کس لکه الله مني، خو چې بیا کله کم وخت کې د مدد غوښتو باری راشي کنه، نو بیا خلک څه چل کوي، باباګانو ته آوازونه کوي، خپل پیرانو ته آوازونه کوي، بوتانو ته آوازونه کوي، د نور نه د کاڼو ناره دینه لکه دعاګانې واړي کنه، کاڼي ماڼي به ځان پسې راکاږي او لکه قسم طریقې دي کنه، هغې په ذریعه باندې لکه مدد غواړي. هغوی څنګه چې لکه مدد غوښته پکار دي د الله رب العالمین نه کنه، نو په دې وجه باندې الله رب العالمین چې دی نو لکه دا جدا جدا بیان کړي دي. اوس دلته کې لکه د برای خو ډېر شي کارونه دي، خو د ټولو نه په ټاپ باندې چې کومه برایي ده هغه بے حیايي ده، او شیطان چې دی هغه تاسو ته لکه د برای طرف ته آواز کوي او د بے حیا طرف ته تاسو رابلي کنه. او دریم نمبر دا چې وان تقولو او دا چې وایي تاسو په علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون کم چې تاسو علم نه لرئ، کم چې تاسو نه پوهیږئ. او دریم نمبر لکه شیطان لکه خلکو ته دا دغه کوي کنه چې بغیر علم نه لکه په الله رب العالمین باندې بهتان لګول، لکه هغه خبرې ورته نه پته د الله په باره کې او د الله سره لکه په الله باندې دروغ جوړوي کنه، بهتان پې لګوي. نو اکثره لکه زمونږ په خلکو کې هم لکه داسې ډېر شي خلک دي کنه، داسې ډېر شي مسلمانان دي چې هغه لکه په الله رب العالمین باندې بهتان لګوي. هغه داسې لکه ګوره بس په دغه کې کس په قرآن پاک کې الله رب العالمین موږ ته څه احکامات بیان کړي، څه حکم شوي کنه، نو په هغې کې لکه د خپل طرفه پکې مطلب څه شامل کي پکې کنه، څه خبرې مبرې تشریح په دغه کې لکه خپل ځانه پکې خبرې جوړې کي کنه چې کوم نه ورته فایده وي، یا د هغې نه پکې مطلب د هغې هغه معنی بدله کي، یا پکې مطلب څه پکې لکه ختم کي، هغه حکم ختم کي کنه.
لکه په قرآن کې مطلب یو قسم د ځان پکې خبرې جوړ کړي او بیا وایي چې دا لکه الله رب العالمین دغه شانته کې ویلي دي که نه. څنګه چې لکه یهودیانو به وی چې الله رب العالمین چې دی نو مونږ به د قیامت په ورځ بس په دوزخ کې براله یو کوپه راکړي او د یا داسې لږې ورځې براله عذاب راکړي او بیا به لکه مونږ به بیا همیشه دپاره جنت ته ځو که نه. نو الله رب العالمین وی چې ولې ما تاسو سره دا وعده کړې ده. الله رب العالمین وی چې لکه ما خو داسې خبره نه ده کړې. څنګه چې حدیث کې دی کنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لکه څوک چې په ما باندې لکه ما پسې دروغ تړي کنه نو هغه د هغه ټکانه چې ده نو هغه جهنم دی. نو ګوره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دروغ خلک دغه کوي دونه داسې عذاب دی. نو چې الله رب العالمین دا خو لکه په حدیث کې راغلی دی او ګوره دا خبره چې ده که نه دا په قرآن پاک کې 168 169 170 نمبر لکه په دې کې د آیاتونو کې که نه چې څوک الله رب العالمین پسې دروغ جوړوي بهتان لګوي نو د هغوی ټکانه چې ده د هغې نه ښه ډېره زیاته بدتره ده که نه لکه د هغوی دپاره هم د ښه غټ عذاب دی. نو